اوس ګورئ نمونځ باره کې قرآن پاک کې وعده کړې ده ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر چې بېشکه ستا دا مونځ به تا د بېحیایۍ نه او د نارواو کارونو نه منې کوي. ان الصلاة بېشکه مونځ تنهى منې کوي به عن الفحشاء والمنکر د بېحیایۍ نه او د نارواو کارونو نه. اوس زما او ستا دا مونځ یا زموږ په کورونو کې ناستو زنانو مونځ داسې دی چې موږ او تاسو یې د غلطو څیزونو نه، د غلط نظر نه، د بغض نه، د حسد نه، د غیبت نه، د یو بل سره د روانو نه، د موبایل د غلط استعمال نه، د یو بل خپې وهلو نه، د غلط کاروبارونو نه، د حرام نه، د سود نه، پیسې د چا نه اخیستې نه ورکوي ورله. آیا د دې ټولو څیزونو نه زموږ مونځ موږ منې کړي یو که نه؟ و دا د قرآن پاک خبره دې کو دروغ نه شي کېدی که نه چې مونځ به منې کوي یقینا ستا د دې بېحیایۍ او د نارواو کارونو نه. که چېرې مونځ ستا په بهر ژوند باندې اثرانداز نه دی او ستا ژوند ستا د مونځ بدل نه کړ نو بیا ستا د مونځ په کمال کې کمی دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته شکایت راغلی د یوه سړي په هکله یاره دا پلانکۍ چې کوم دی نو ټوله ورځ مونځ کوي او ټوله شپه غلاګانې کوي، ټوله ورځ مونځ کوي او ټوله شپه غلاګانې کوي. نو د ده باره کې ستاسو څه خیال دی؟ حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان قریب د ده دا مونځ به دی د دې غلا نه مني. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته دا پته ده چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. اوس زمونږ او ستاسو دا مونځ داسې نه دی چې مونږ او تاسو یې د بېحیایۍ نه او د نارواو کارونو نه یو منې کړي. په کتابونو کې لیکلي دي چې د چا مونځ داسې نه وي چې هغه د بېحیایۍ نه او د نارواو کارونو نه منې نه کړي، دا مونځ به د الله د نزدېکت په ځای د الله نه لرېوالی پیدا کوي. دا مونځ به د الله د نزدېکت په ځای د الله نه لرېوالی پیدا کوي چې ستا مونځ ستا د بېحیایۍ نه